سیستم د معاشرې هغه دومره راوچوت کړ چې د ممتاز خان نه ممتازۍ ته جوړ شو. خاندان ته څه تشویش و چې دوی دغه تحفظ کیس دایر کړو؟ دې کې به د هغه هم خپل عمل دخلي او دې کې زموږ د معاشرې او زموږ د سیستم، زموږ د ایډمنسټریشن، زموږ د پولیس، ایون زموږ د پولیټیشن د دې په کوم ډېر لاس هم زموږ دا سیستم یو کس راوچوتي، یو بدماش جوړوي، یو سیاسي کس په خپلو مقاصدو دپاره استعمالوي، بیروکریټ په خپلو مقاصدو دپاره استعمالوي او انتظامیه او پولیس په خپلو مقاصدو دپاره استعمالوي. قتل نشته، د اغوا پې نشته، د دهشتګردۍ پې نو، د بتۍ کیس پکې نشته. مین خبره دا ده چې داسې کیس پې نشته چې د ریاست خلافي. ممتاز باندې اف آی آر شوی وي، موږ دا نه وایو چې یو کس باندې اف آی آر شوي ادي پولیس نیسي نه، ادي عدالت ته ځي نه. زموږ د قانون او زموږ د آیین یوازې زموږ د ملک نه د ټولې دنیا د هغې حسن دا دی، د هغې ښکلا دا ده چې هر یو کس ته کو هغه مظلوم دی، کو هغه په کاغذ کې رپورټ پې شوی دی ظالم دی، کو هغه الزام پې لګېدلی دی ملزم دی، کو هغه الزام ملیت دی، نو زموږ د قانون د آیین حسن دا دی چې ده ته به موقف فراهم کېږي. دی به قانون ته ځان حواله کوي، دی به تاڼۍ ته ځان حواله کوي، دی به عدالت ته ځان حواله کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم، تاسو خیبر پوینټ ګورئ. د پیښور پولیسو لخوا د یو مشهور چې کوم ملزم دی ممتاز داودزی عرف ممتازی، د هغه د گرفتارۍ تصدیق شوی دی پیښور پولیسو تر مخه. هغه د بحرین نه د گرفتار کړی شوی دی او د انټرپول په ذریعه باندې به پیښور ته راوستلی کیږي. بل خوا د هغې د فیملی لخوا، د هغې د خاندان لخوا په پیښور های کورټ کې تېره ورځ یو کیس دایر شوی دی د هغه د تحفظ دپاره. په هغه کیس کې څه تفصیل و، پیښور های کورټ په دې کیس کې څه فیصله کړې ده، دغه کیس ولې دایر کړی شو. موږ سره سینیر وکیل، سینیر قانوندان د سپریم کورټ ایډوکیټ شبیر حسین ګیګیاني صاحب موجود دی. دوی سره به خبرې اترې کوو. ډېره زیاته مننه سر د وخت راکولو. کیس څه و، د دې دغه تحفظ دپاره دغه اپیل ولې دایر شو، څه وجوهات رامخې ته شو چې د دې فیملی راله چې دغه کیس یې دایر کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ممتاز تاسو ته به ډیټیل پته می، ممتاز نوم پلار بهروان نوم دی او دلته 400 روډ باندې د شالم پول نمخ کې میوړه یو کلی دی، د هغې رهایشي دی. د پېښور ډسټرکټ رهایشي دی. دلته خپل صاحب جایداد قسم دی، دشمنۍ هم شته چې څنګه زموږ پښتو معاشره کې در چل نو خپلو دشمنو کې په اف آی آر شوی هم وي او نورو خلکو باندې هم کړی وي. وین یو د سیستم د معاشرې هغه دومره راوچوت کړ چې د ممتاز خان نه ممتازۍ ته جوړ شو. اول خو زه دا وایم چې یو کس کو هغه یو عالم مفتي چې جوړېږي او که هغه نه یو بدماش او ګینګسټر جوړېږي، نو دې کې به د هغه هم خپل عمل دخلي او دې کې زموږ د معاشرې او زموږ د سیستم، زموږ د ایډمنسټریشن، زموږ د پولیس، ایون زموږ د پولیټیشن د دې په کوم ډېر لاس هم زموږ دا سیستم یو کس راوچوتي، یو بدماش جوړوي، یو سیاسي کس په خپلو مقاصدو دپاره استعمالوي، بیروکریټ په خپلو مقاصدو دپاره استعمالوي او انتظامیه او پولیس په خپلو مقاصدو دپاره استعمالوي. نو دا زموږ بدقسمتي ده. کو تاسو عام زندګۍ کې نه ګورئ، زموږ د عوام به کم از کم د انډیا فلمونه ګورو، نو زموږ او د انډیا ماحول ابو هوا دا سیستم ټول یو شان دی. نو هغوی چې کوم په دې فلمونو کې د هغوی کوم دغه ډان وي او پلانکې به یو ډنګړی ګینګسټر دي، دا زموږ د هغوی دا سیستم یو دی. نو هغوی کار چاته ښکاري چې دا ګینګسټر جوړوي څوک، دا یو الګ سبجیکټ دی. ممتاز باندې اف آی آر شوی وي، موږ دا نه وایو چې یو کس باندې اف آی آر شوي ادي پولیس نیسي نه، ادي عدالت ته ځي نه. زموږ د قانون او زموږ د آیین یوازې زموږ د ملک نه د ټولې دنیا د هغې حسن دا دی، د هغې ښکلا دا ده چې هر یو کس ته کو هغه مظلوم دی، کو هغه په کاغذ کې رپورټ پې شوی دی ظالم دی، کو هغه الزام پې لګېدلی دی ملزم دی، کو هغه الزام ملیت دی، نو زموږ د قانون د آیین حسن دا دی چې ده ته به موقف فراهم کېږي. دی به قانون ته ځان حواله کوي، دی به تاڼۍ ته ځان حواله کوي، دی به عدالت ته ځان حواله کوي. سیستم زموږ لږ غلط دی. زموږ سیستم په دې غلط دی چې څنګه یو اف آی آر وشي، نو اف آی آر به له رجسټر شوي نه چې پولیس 3 موبایل ډک کړي او په کور ولې مخ سره چاپه وي، د هغه په ورونو په کور، د هغې په خویندو په کور، د هغې د ماما د ټول هغه ملزم او هغه خاندان د پولیس دومره ویري چې هغه وایي چېرې زه به قانون ته ځان څنګه حواله کوم، زه به پولیس ته ځان څنګه حواله کوم. نو هغه هم هغه ډیون نه وتښتي. سیستم دا پکار دی، دا کلچر د تاڼۍ داسې کول پکار دی
چې دا کس ته په ډېر ښه اخلاقو باندې مجبوره کړي. چېرې زما خلاف FIR وشو چې زه ودین نو ټایم په خپله زه دا ماحول داسې جوړ شي چې زه په خپله لاړ شم تاڼۍ ته. چېرې زما خلاف FIR شوی دی، زه بېګونې یم، انکوایري وکړئ، فیر انکوایري وکړئ، زه عدالت ته ځان حواله کړم. نو زموږ سیستم داسې خراب دی، یو خوفناک سیستم موږ جوړ کړی دی. سر که اوس خصوصا په دې کیس باندې خبره وکړو چې داسې کم FIRs وو، داسې کم خطرناک مقدمات وو چې هغه په ممتاز باندې د هغې FIR شوي وي. پولیس خو د پولیس چې کومه وینا د هغې خو دا وایي چې 45 مقدماتو کې پولیس ته دغه مطلوب وو. نو تاسو خپله څه ګورئ چې کوم داسې خطرناک مقدماتو چې پولیس ته مطلوب وو او بیا دغه خاندان ته څه تشویش و چې دوی دغه تحفظ کیس دایر وکړو؟ او ډېر ښکلی سوال مو وکړو. بالکل په 45 FIR دي. 45 FIR کې نومونه شته. هغه 45 FIR چې راجمع کړي نو عام په روټین کې چې کوم په هر ډسټرکټ کې په هر عدالت کې د ورځې په 100 کیسونه چلیږي د 302 د قتل، نو دا یو FIR دا 45 چې راجمع کړي د یو FIR برابر نه. په دې کې سی FIR 506 تعزیرات پاکستان ورته وایي چې چا باندې دوړه دباو دی کو سوک ته ولا ورکړه، دمکی دی ورکړه. په دې 45 FIR کې تقریبا 11 FIR د 506 دي. بیا ورپسې تقریبا 12 FIR د دې دي چې پولیس ویلي چې ټوپک مو نیو او پستول مو نیو یا کور کې یا چا بل چا سره، نو دغه FIR دي. د چا د FIR دي چې د چونکې خپل ذاتي دښمني مو خلکو سره د ځمکې لانجې وي، کم چې وراثتي ځمکې وي، دا نه چې یا چانه نیولې یا قبضه کړې وي. په هغې کې خلکو سره د ځمکو لانجې وي، کله به دې پټي ته ورته کله به هغې ته، نو هغه د معمولي د پاتو د ځمکې ته د انټر کېدو جایداد ته د هغې FIR وي. په دې کې د ټولو نه ما چونکې سټډي کړی دی او ما پکې ریټ جمع کړی دی، په هغې کې چې د ټولو نه غټ FIR دی نو هغه پولیس سره د هوایي فایرنګ دی. هوایي فایرنګ دی، کراس فایرنګ نه. او د پولیس دا چېرې خلک روانو مونږ ته اطلاع وه، مونږ هم پې ډزې کړو، په مونږ هم ډزې کړې او وروسته راته پته ولګېده چې دا ممتاز و ABC XYZ. د ټولو نه پکې غټ FIR دا دی. سو د قتل FIR پې نشته، قتل نشته، د اغوا پې نشته، د دهشتګردۍ پې نو، د بتۍ کیس پکې نشته. مین خبره دا ده چې داسې کیس پې نشته چې د ریاست خلافي. کو د ریاست خلاف و د دهشتګردۍ کیس وي، د هغې کس نه ریاست ته خطر وي یا جنرال پبلک ته خطر وي. د بتۍ کیسونه خلک اغوا کوي پیسو دپاره، جایداد دپاره، بل څه داسې پکې یو FIR هم نشته. خو زه بیا هم دا وایم چې فرض که دا 45 واړه FIR ډېر خطرناک FIR دي، فرض که زه وایم، نو بیا هم د هغې دپاره لار شته. د پولیس کار بالکل د ته ګرفتار کړه. د پولیس کار دا دی د انویسټیګیشن وینګ چې ته صحیح تفتیش وکړه. د انویسټیګیشن وینګ دا کار دی چېرې دا سړی تا ته ستا په کاغذونو کې ستا د ریکارډ مطابق ګناهګار دی، جرم یې کړی دی، د ده خلاف ډېر ټوس شواهد پیدا کړه. د هغې دپاره یو طریقه شته، عدالت شته، عدالت ته پیش کړه. عدالت په د هغې او ته خپل شواهد پیش کړه. ما درته وویل چې په اوسني وختونو کې زه درته وایم چې زموږ صرف په پېښور لوکل عدالتونو 302 کیس کې د 500 سزا ورولې دي، په 302 کې د عمر قید ورولې دي، د اغوا په کیسونو کې ورولې دي، ایون پولیس والا سزا ورکړې ده په ناقص تفتیش باندې. نو عدالت چرېم دا نه کوي چې د یو کس خلاف په، د یو ملزم د مجرم خلاف په شواهد وي او عدالت پې پرېږدي. عدالت چرېم دا نه کوي. خو چونکې یو ډېر اسانه طریقه ده. زه خو دا وایم که فرض که دا ماورای عدالت کتلونه شروع شو، د فرضي پولیس مقابلې شروع، نو بیا خو دا ده چې بیا خو پکار ده چې عدالتونه بند شي. تاسو څه ګڼئ د دې د خاندان ته اوس ریټ د دې د مور لخوا شوی دی؟ همدغه تشویش و چې یاره ګرفتارۍ نه بعد دی به دا چونکې قتل کېږي یا دوی ته خطره وه، دا خدشه د لږ نږدې وخت کې تقریبا د کال یو نیم کې داسې مثالونه زموږ مخکې رال چې موږ کیسونه کوو چې اول خو کس پولیس نیسي نه، الزام په پولیس باندې دی چېرې د کس د کوره بوتلی دی او بیا 100 غنټې پسې په پولیس مقابله کې یا قتل کړی یا جوبل کړی دی. روزانه به تاسو اخبارونو کې ګورئ. احتجاجونه مو کې چې او جی موږ له کیسونه چونکې موږ ته پته پدې لګي چې موږ له کیسونه راځي، موږ له ګوان راشي. اول ورځ ما د 400 یو ریټ جمع کړی چې پای کې 2 لکان د 22-21 سال هغه سهار 10 بجې چوت کړی دي او د شپې 10 بجې په بل تاڼه کې په پولیس انکاونټر کې وجل کړی دي. هغې بابت کې ما کوټ کې ریټ جمع کړی. نو چونکې دا کال یو نیم نه داسې مثالونه روان دي چې یا خو ویې نیسي پولیس انکاونټر کې قتل کې. ډېر داسې خلک چې هغوی د دې یارې نه چېرې پولیس جعلي پولیس مقابله کې هم قتل نه کړي، هغوی راشي عدالت ته ځان حواله کړي او عدالت بیا د لیګل پروسس نه پسې پولیس ته حواله کړي او بیا پولیس ایون دا چې رپورټ هغوی ولیکي چې یاره د موقع نشاندهی علم بوتو، اول ته نامعلوم خلک راته ناست وو، په موږ یې ډزې وکړې، پولیس والا ټول بچ شي، هغه کس مړ شي. اول خو د تپوس دا خبره ده چې انویسټیګیشن چې کوم پروسس کېږي نو دا خو سیکرټ وي،
لکه زه تفتیشي ما او تا ما ته ووایي چې راځه د موقع نشاندهي کوم نو دا خو یو سیکرټ مومنټ دی د دې خو به یا تفتیشي ته پته خبر دی بل څوک څنګه شي نو بل څوک څنګه خبر شو چې هغوی د مخکې نه تللي دي پری پلانینګ یې کړی دی چې نن به پولیس راځي پوینټیشن به کوي اور به موږ به دا کسو نو د دې نه دا پته لګي چې دا فرضي فیک جعلي پولیس مقابلې دي نو د دې درخواست ټول نچوړ همدا چې یاره موږ سره همدا یاره ده چې دی په انټرپول راولي یا په ایرپورټ په وجني یا د ایرپورټ نه تاڼې ته رارسي دلته به وجني یا چې کله عدالت ته پیش کوي په دې دوران کې به وجني یا به تاڼه کې وجني د خودکشي رنګ به ورکوي یا به وایي چې بل څوک پیراله له ویې ویشته یا د دې نشاندهي چې څنګه مخکې مثالونه ما تاسو ته تر شوي دي نو د دې ټول یاره دا وه یا ایون دا چې په عدالت کې په 3% باندې ډېر کیسونه زموږ مخکې داسې تیر شوي دي مونږ ټرایلونه کړي دي چې ایون دا چې د دې ادارو یا د انتظامیې یا د پولیس د دې په امداد سره کس کچرو ته راغلي او دلته قتل هم وکړي او بیا پولیس هم نیسي خپل تفتیش بیا کوي یا ښه پازیټیو کوي یا نیګیټیو خو وروستو خبره ده خو لکه د دې په سپورټ باندې کېږي چېرې یو خو پولیسو د ماورای عدالت قتل د الزام نه بچي وی به چېرې پرایویټ سړی راغی خپل بدل یې واغېست یو ویشته نو د دې به دښمني وه نو د دې مورکۍ د دې خاندان ټول دی اپریهنشن او زموږ عدالت ته هم دا استدا وه هغه عدالت ته دا وه چې یاره دې جرمونه کړي دا ګناهګار دی دله سخت نه سخت سزا ورکړي شي او سزا به د عدالت په ذریعه ورکړل کېږي یو فرد واحد یو ادارې سره د عدالت نه علاوه د اختیار نشته چې یو کس له سزا ورکړي هم د ټرایل نه مخکې د مقدمې نه مخکې د فیصلې نه مخکې نو صرف په هغه بنیاد باندې بیا عدالت سی سی پی یو صاحب ته ډایرکشن کړی دی چې د دې ټول انتظام د سکیورټي به ته ذمهوار عدالت ته پیش کېدو تر د جیل تلو پورې چې پولیس کسټډي ټوله د ختم شي نو دا انتظام ساستا دی مونږ خو به نور کو پولیس انټروګیشن کوي انویسټیګیشن کوي دا د پولیس حق دی خو ژوند لایف چې کم دی نو دا خو الله پاک ورکړی دی کم نعمت چې خدای پاک ورکړي نو د هغې د اغشتو اختیار صرف الله پاک سره دی نو ژوند څوک نشي اغشتی کو پرس کا عدالتونه ولي نو د هغې یو ډیو پروسس ځکه چې په اسلام کې دي چې د حاکم وخت خبره به منې په قانون کې دي په آیین کې دي چې دا ججان دا قاضیان دا د دې لپاره مقرر دي چې دا به انصاف کوي دا به فیصله کوي یو جج یو کس ته د 500 سزا ورکوي د عمر قید ورکوي بل غټ عدالت د 500 سزا ولا بری کی د ولا مرګ ورکو د ولا جون ورکو خدا د قانون په دایره کې ورکوي نو ادارو سره نشته دا صرف دغه یو اپریهنشن او دغه یره و د دې بابت کې ریټ کو او وايي کوټ ولا ریلیف هم دغه انټرم ورکو اوس 2 جولای ته پکې نیکس ډیټ ته د سی سی پی یو سره رپورټ وسته څنګه چې تاسو ذکر وکړو کال یو نیم کال نه مونږ ګورو دغه یو سلسله را روانه ده چې کوم د پولیس مقابله مبینه پولیس مقابله چې څه هم دی یو سلسله را روانه ده بل خو د ځینو خلکو لخوا په دې باندې یو دې ته یو سپورټ ملاویږي که مونږ ګورو سوشل میډیا ګورو یا نور داسې معاشرتي رویې ګورو سپورټ ملاویږي هغوی د عدالتي نظام نه ګیله کوي چېرې که دغه ملزمان یا دغه چې کوم گرفتار خلک دي دا عدالتونو ته وسپارلی شي نو عدالتونه بیا بری کړي یا عدالتونه ورته داسې سزا ورنه کړي نو څه به وایي په دې باندې ډېر ښکلي سوال مو کو مهرباني چې دا موقع دې راکړه چې د عوامو ته زه دا یو خبره کلیر کړم د دې نه څوک هم انکار نشي کولی چې کله د سزا ورکولو شر زیاته شي نو د جرم کولو شر به کمیږي او چې کله د بری کېدو د سزا نه ورکولو شر زیاتیږي نو جرایم پیشه خلک په هغې یو حوصله افزایي کېږي هغه انکرج کېږي او جرمونه به زیاتیږي د دې نه انکار نشته دې نه انکار نشته چې سزا ورکول نه ورکول د عدالت کار دی او ډېر کیسونه پرسنټیج چونکې زه کریمینل وکالت کوم روزانه د 302 د اغوا او د قتل او د جوبلې د دې کیسونه کوم نو دا ما سره احساس دی چې د بری کېدو ریشو زیاته ده بالکل د سزا ریشو کمه ده داسې قسمه کیسونه دي لکه فرض کا ریپ کیسونه والو نو په ریپ کیسونو کې زمونږ 5% د سزا ریشو نشته 95 د بری کېدو د 5 د سزا ده کوم د نارکاټکس د چرس پاوډر وغیرہ کیسونه والو نو پای کې تقریبا 60% د بری کېدو ریشو د 40% د سزا ثبوتونه زیات نه کنه نور څه مین خبره زه دغه مین خبره د عوامو د انفارمیشن لپاره کوم چې عدالت کار صرف دا دی چې کم پولیس انویسټیګیشن او پراسیکیوشن دی چې کم شهادت جمع کړي دي هغه به عدالت ته پیش کړي او عدالت په د قانون په تله کې تلي چېرې دا قانون دی دا د قانون په پیمانه باندې دا شهادت برابر دی کنه علمیه زموږ دا ده زه خو دا وایم چې د جرایمو شر بالکل زیاته ده د سزاګانو د نه ورکولو شر بالکل زیاته ده او د دې اخري چې موږ په دې باندې په ګنټو نه په ورځو هم باسو کو
په دې مونږ میټینګونه کړي دي، په دې مونږ کیسونه کړي دي، په دې مونږ ټریننګونه ورکړي دي. نو اخري نچوړ به دا راځي چې ناقص تفتیش دی. پولیس صحیح تفتیش نه کوي، صحیح شواهد نه جمع کوي. اول زمونږ پبلک دروغجن دی، رپورټ غلط کوي. لکه قتل وشي د موقع ګواني د دې پولیس په امداد سره یو دوه پکې دروغ ګوان واچي. نمبر 1. نمبر 2 دا داسې تپسونو کیسونه خیم چې مړ یو کس کړي او چې مودې راشي هغه په 3 کسه دعوه کوي، په 4 دعوه کوي. داسې کیسونه راغلي دي چې مړ یې کړي خو هغه وی نه یره دا خو دومره د کار سړی نه دی، پلار یې مشر دی، نوکر دی، تنخالي، بزنس کوي، دې پکې خراب کړ، دې پکې د باندې دعوه کا چې دا انکم په بند شي. اثر رسوخ دا غز زیات کو چاته مخامخ شي. مطلب قتل بل کړي خو بل کړي. زمونږ ډومبي وجه دا زمونږ د کم کریمینل سیستم چې خرابې طرف ته روان دي. نو دا مونږ ډومبي زمونږ پبلک ذمہوار دي چې مونږ غلطه دعوی کوو، په ډیرو خلکو کوو، په غلط سړي کوو، ګناهګار پریدو په بی ګناه کوو. وسره پولیس ذمہوار پدې دي چې دا کسان دا غلط رپورټ، دا غلطه دعوه دا سپورټ کوي پولیس. کو پرس که پولیس دا انکارج کولی نه او دا پولیس ډیسکارج کولی. زه یو مثال تاسو له درکوم چې په دې تیر جمی کې دا زمونږ یو کوټ کې 11 بجې به بریک کېدو، خو 12 کې 12:15 هغه وخت په 11 بجې کېدو. 11 بجې بریک شو، زه یو کوټ کوم، زما موبایل باندې یو کال راغی. نو چې اټینډ مې کو نو ویره د چرګانو چوک کم باچا خان چوک چې باچا خان دی کې ټریفیک افسر یم او دلته اوس یو کس چې وښته هغه سره وستا ویزټینګ کارت دی او د عدالت پرچه پیشیم ده. نو مطلب دا چې د عدالت راغو ته به وکیل شي چې نو ما نوم یې سده نو دا شناختی کارت یو کته نوم راته و چې پلانکی نوم دی. ما ویره بالکل نن د کیسو او د باندې 302 داو په ضمانتو کته یو ایډیشن سیشن جج صاحب عدالت کې کیسو. نو ما وتیره د ما سره چاره به نشته او بس همدغه یو کس دی. ما وی دغه د چې د تاکال دی او کیسم په د تاکال لتاڼو نو ال ترابطو کو سوکواره سه پیدا شو. ټیک شو. لکه د دین خو اندازه تاسو ته مو شو څوک چې اوري وشو چې دا غوانو بس ارڅوک چې راغلي دي سړی شته د منډه کړي دي په سبام چې اخبار کته نو پولیس پکې 2 غوانه چولې دي، یو ورور یو د ترزوي او یو رپورټ یې کړی دی چې मैं बमा برادر और चचजाद भाई तारीखी पीछे भुगतने के बाद जा रहे थे और چې دلته ورو رسیدونو په موټر سایکل پلانکی رااله او په مونږه ډزې کړې او هغه ټیم یوازې تاسو یوازې ماته خو ټلیفون کو چیرې د سګدوم رښتا چې دا مړی وصول کی بالکل په سبا دوشو. نو دا غلط رپورټ شي، غلط رپورټ په اخر انداز ځکه چې دا زمون الله په قرآن کې وچره رشا دروغ سره مې ملاو ین انجام به هم دي چې غستا رشا بم باطل کی اب هم دروغجن کی. نو د دې د سزا ریشو چې نشته نو دا صرف اول زمو غلط داویداری ده، بیا د پولیس ناقص تفتیش ده. وسره د ناقص تفتیش په تفتیش په مت کې دا زار بار وایم په میټینګونو کې مې متویل دي چې د پولیس د تفتیش په مت کې په کرونو روپے وزي او تر اوسه پورې تفتیشي سره موټر سایکل هم نشته، ګاډي خو پرې ده. هغه چې تفتیش لزینو ملزم ته وی ګاډي لاله وکړه نو چې دی یو ملزم ته وی چې مال ګاډو کوي چې اکثر مونږ ګورو پر رکشو کې خوشي کړي، پر رکشو کې خوشي کړي، په ټیکسیانو کې نه دا رکشو دا رکشو ټیکسی و تفتیشي سه خودمره تنخواه نه ده. زه دا نه يم چې هغه دا غلط کار کوي، دا خودمره تنخواه نه ده چې به د ورځې 15 شپږ ځای ټیکسی او یا رکشې کې په خپل تنخواه باندې اون په دې ملزم باندې کوي یا به پاغه مړی ولا باندې کوي. ملزم کسټډي لراولي اون په دې گاډو کې راولي ان سکیور سکیورټي نشته، ناغله خدای یو فیسیلیټي نه دی ورکړي، ټریننګ دی نه دی ورکړي. دا خو ماډرن ټیکنالوژي ده، نوې داسې حالات راغلي دي چې کو د موقع شهادت نم وي نو ماډرن ټیکنالوژي داسې شهادت شته، داسې ډیوایس شته لکه سی ټي وي کیمرې دي، جیو فینسنګ دی، سی ډي آر دی، نور داسې ډیر دي چې دای په ذریعہ ته اصلي ملزم ته ګناګار سړي ته رسیدي شي. هغه فیسیلیټي دي سره نشته، چرته د دې ټریننګ ونکو، چرته په نوې قوانین باندې دی علم دی لورنکو. دا یو کورټ د سپریم کورټ نوې فیصله راځي چې په کم پوینټ باندې سزاګانې ورکړي کېدي شي، په کم پوینټ باندې ملزم بری کېدي شي، په دې پوینټونو باندې دی ټریننګ پکار دی. هغه ټریننګ هم دی لورنکو او وسره بیا پروسیکیوشن ذمہوار دی چې په د هوم سیکریټری لاندې یو ډي جی پروسیکیوشن ډیر غټ پوسټ دی، 21 ګریډ او هغه سره په 100 په 18 ګریډ کې په 16 سکیل کې په 17 سکیل کې نور داسې پبلک پروسیکیوټر دی. بیا په هر ډسټریکټ کې ډسټریکټ پبلک پروسیکیوټر 18-19 سکیل کې وسره اسسټنټ پبلک پروسیکیوټر، ډیپټي پبلک پروسیکیوټر. هغه خپل ډیوټي نه کوي چې پولیس له ټریننګ ورکړي، پولیس په دې باندې یو رهنمایي کوي، یو ګایډلاین ورکړي چې تفتیش په دې باندې کوي. او د دې لپاره موږ په پېښور های کورټ کې
یو بل وکیل صاحب یو زمو مونږ یو ریټم جمع کړو پای کې زموږ موجوده چیف جسټس صاحب بیا یو لارجر بینچ جوړ کړو د 5 معزز ججانو او په هغې باندې باقاعده چیف سیکرټري او آی جي او سیکرټري هوم خزانه ټول جنرال پبلک ډاکټران لیبارټرو والا جرنالیست یې راوستو وکیلان یې راوستو د ټولو صوبې چې یاره په دې باندې پوره ډیټیل بحث وکړي چې څوک وو هغه لارجر بینچ ججمنټ رامغی او هغه امپلیمنټیشن هم تللی دی عدالتونه هم پې کوي کمپلینس کوي وکلې هم کوي واحد کو کمپلینس نه کوي زموږ موجوده حکومت دی هغوی له وارننګ هم ورکړی دی نوټس هم ورکړی دی چې یاره دې کمپلینس وکړي نو زموږ سیستم بالکل خراب دی خو د هغې واحد وجه د پولیس ناقص تفتیش دی او زه دا وایم که پولیس د تاڼې کلچر او پولیس تفتیش خو دا ټیک شو نو دا زه تاسو له لیکلي در کوم چې په هر ډسټرکټ کې به 50% جرایم کم شي. آخري پوښتنه لنډ جواب چې کتونکي دماغ یې پې خلاص شي زیاته خبره دی چې خلک وایي چې یاره بس یو ماحول جوړ دی او ټوپک کلچر دی او تماچې کلچر دی او ډېر تاسو به ګورئ سماجي برایانې زیاتې شوي دي سوشل میډیا ده ولې یو کس نه د ممتاز نه ممتازې جوړ شي د ادم نه ادمې جوړ شي یا د فلاني نه فلانې جوړ شي وجوهات څه ګوري تاسو په دغه ټولو شیزونو باندې تاسو یو ډېر سینیر قانوندان یې په ټولو شیزونو باندې منظر دی څه داسې وجوهات دي چې دغه حالات رامخې کوي ډېر په شارټ الفاظو کې درته وایم چې د ادم نه که ادمي جوړېږي او د ممتاز نه ممتازي جوړېږي دا صرف پولیس جوړي دا صرف انتظامیه جوړي دا زموږ سیاستدانان جوړي خو د سیاستدان او د پولیس د انتظامیې زموږ د ادارو سپورټ نه وي نو ادم نه به ادمي نه جوړېږي او ممتاز نه به ممتازي نه جوړېږي دا اوس زه وایم چې پولیس د حد درجه ته ورسېده 100% ته ورسېده ته اوس رانیسي نو دې چې د دې زیرو نه 100% ته رسېده نو زموږ پولیس کم ځای زموږ انتظامیه کم ځای وه زموږ لیجسلیټر کم ځای زموږ سیاستدانان کم ځای چې 100 ته ورسېده سیاست سړي د خپل مقصد لپاره استعمال کړ پولیس د خپل مقصد له استعمال کړل انتظامی خپل مقصد له استعمال کړل ادارو استعمال کړل اوس خراب سړی شو مخکې ولې خراب سړی نو دا خو د یو ورځې نه نه جوړ شوی دا خو په دې 10 کاله 20 کاله 15 کاله د 13 کالو نه دا خبرې روانې دي نه اخري خط ته ولې ورسو نو دا به ورته دا ریکوست کوو چې بل ادم ادمي نه شي بل ممتاز ممتازې نه شي پولیس د سټارټ نه داسې یو علي نه دی دا ټوپک کلچر نه دی دا بدماشۍ کلچر دی له د فروغ نه ورکوي دی له د سپورټ نه ورکوي نو بیا به بل ادم ادمي نه جوړېږي ممتاز به ممتازې نه جوړېږي. ډېر زیاته مننه د وخت خوشحاله اوسئ.